بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم. جديد هنا جو دريم فن شروع کی علم البديع. تاسوری دې کتاب کې بدري قسم علوم او فنون ذکر کیږي. پای کې علم المعاني او علم البيان او علم البديع. نو اول چې نه دا خو د علم المعاني کار به کلام د مقتضى الحال سره مطابق راوړل. نو دغه په ذریعه سره د علم المعاني په ذریعه سره کلام د مقتضى الحال مطابق وي او په علم البيان په ذریعه سره چې یو کم ما فی ضمیر انسان په مختلف طریقو سره کوي. نو په مختلف طریقو سره په کم څنګه کوي چې بعض په بعض کې په دلالت کې واضح ہے او بعض واضح نه. نو دا غي ذکر په علم البيان کې شو. نو چې کله یو خبره په علم البيان کې او په علم المعاني کې د مقتضى الحال مطابق شي نو پای کې د نور خلا ظاهرول لپاره او د نور خلا راوړلو لپاره هغه لپاره علم البديع نه. لکه دې مثال دی لکه یو زنانه ده. نو هغه زنانه په خپل باندې هم ښایسته ده، لکه د هغې رنګ روغان، د هغې شکل و صورتو دا ښه برابر دي. خو دا چې پکې دا میک اپونه کوي یا پکې دا سره په ځان باندې تپي او دا سپین زر لګوي او یو څه او بل څه دا والې مالې دا څیزونه اچوي، نو په دې باندې د هغه زنانه هغه حسن ښه سیوه کېږي. خو چې یو زنانه چې نن هغه بل شان دي نو لکه د هغې که ډېر سره ولګوي نو څه پکې بیا. نو دغه شان دی دا علم البديع دی چې لکه دا مخکې 2000 نه که نه نو د دې څه کار نشته دی. نو د علم المعاني په ذریعې سره اول کلام به د مقتضى الحال مطابق شي، بیا په هغې باندې چې نو دغه وشي دا د هغې به ته اظهار ما فی ضمیر به څنګه کوې نو هغه به د علم البیان به ضرور شي. او که نورو ته پکې ښکلا پیدا کوې نو د نورو زیاته ښکلا پیدا کول لپاره علم البديع دی. نو بديع ویل کېږي د الله پاک په نومونو کې بديع دی که نه، ناشنا ته ویل کېږي ناشنا. نو په دا هم لکه په دې سره د انسان هغه مقصود دا چې داسې ناشنا هم کېږي. او په اصطلاح کې هو علم يعرف به وجود تحسين الكلام المطابق لمقتضى الحال، چې دا هغه علم دی چې دې په ذریعه سره هغه طریقې د کلام د ښکلا پیژندل کېږي. خو داسې کلام چې هغه مطابق وي د مقتضى الحال سره، هغه د مقتضى الحال سره مطابق نه و نو بیا پای باندې ته د هغې ښکلا ته ضرورت بیا شته دی. نو دا چې کلام د مقتضى الحال مطابق کول دا خو لکه په علم المعاني کې دي. نو هغه کلام چې د مقتضى الحال مطابق وي د هغې د نور ښایسته کولو دپاره په کوم علم کې چې کوم طریقې بیانېږي هغه علم ته علم البديع وایي. پوه شوې په دې باندې؟ بیا دغه طریقې د کوم په ذریعې سره چې په کلام کې ښکلا پیدا کېږي نو هغې به یا د معنا سره تعلق ساتي او یا به د لفظ سره ساتي. د لفظ سره تعلق ساتي هغې ته ویل کېږي محسنات لفظیه، او که د معنا سره تعلق ساتي هغې ته ویل کېږي محسنات معنویه، محسنات لفظیه او محسنات معنویه. نو محسنات معنویه دا څه تقریبا 24 دلته ذکر کړي او محسنات معنویه چې دا نه هري بس دغه دینه کتاب بیا ختم دی. په دې کې نمبر 1 دی هغه توریه ده. توریه دې ته وایي چې د لفظ دوه معنی ما ته فکر دی چې یو لفظ دوه معنی وي، یو معنی چې دا قریب وي او یو معنی چې دا بعید وي. یو معنی څه وي؟ قریب وي، یو معنی څه وي؟ بعید وي. نو چې کله هغه لفظ ته ووایې نو په دې کې متکلم چې کله دا لفظ ووایي نو مخاطب قریب معنی وایي، د مخاطب ذهن ته قریب معنی راشي او د متکلم په ذهن کې هغه بعید معنی وي. پوهېږئ په دې باندې؟ لکه الله پاک قرآن مجید کې فرمایي وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وهو الذي يتوفاكم، الله پاک حضرت يتوفاكم بالليل چې وفات کوي تاسو سره پوره تاسو اولي د شپې، ويعلم ما جرحتم بالنهار او پیژني الله پاک هغه څه چې تاسو ګټئ د ورځې نه. نو اوس د جرح معنی اجتراح معنی لفظي د دوه معنی دي. یو لفظي معنی د دې دا قریبي معنی چې لکه تاسو ګټئ، نو ګټل خو د مال کېږي، ګټل خو د خوراک کېږي. نو دلته کې د دې دا معنی نه مراده بلکې د دې نه بعید معنی چې کوم داسې مراد ده چې هغه ګټل د ګناهونو دي، چې تاسو کوم ګناهونه کوئ اکتساب د ګناهونو کوئ نو الله پاک په دې باندې پوه ده. لکه قرآن مجید کې فقال اني سقیم، حضرت ابراهیم علیه السلام چې زه بیمار یم
نو زه مخاطب ځین کې دا و چې یاره په سر دړله په خپوی دړله په ملای دړله ته به ده نه هغه ځین کې دا ده چې یاره تاسو دا کومې خبرې کوئ د دې وجې نه زما په ذهن کې بیماري ده او یا لکه حضرت ابراهیم علیه السلام څوک ده وایي دا مې خور ده هادي اختي دا مخاطب په ذهن کې دا و چې دا یې خپله حقیقي خور ده هغه په ذهن کې دا نه وایي دا خو مې ښځه ده خو لکه انما المؤمنون اخوة ټول مؤمنان ورور په هغه اعتبار سره مې خور دا دغه دي یا لکه دلته کې شعر لیکلی دی یا سیدا حاز لطفا له البرایا عبید انت الحسین ولكن جفاک فینا یزید نو دلته کې یزید ټکی ذکر کړی دی نو یزید خو چې کله ته ووایې نو ستا ذهن کې لکه هغه یزید ابن معاویه هغه راشي کوم چې حضرت حسین ځان سره ظلم کړو نو هغه ستا په ذهن کې راځي خو دلته کې د یزید نه معنا هغه نه ده بلکې زه د یزید هغه فعل مضارع والا معنا ده په دې پوه شوئ وګوره کتاب علم البديع علم البديع البديع علم بديع علم ده يعرف به وجوه تحسين الكلام المطابق لمقتضى الحال چې دا علم ده چې پیژندلګي په دې بدر سره هغه طریقې د کلام د خلا داسې کلام الکلام موصوف ده داسې کلام المطابق لمقتضى الحال چې دا مقتضى الحال مطابق وي یعنی هغه کلام چې د مقتضى الحال مطابق وي نو دا هغه کلام د خلا نوري طریقې او ذریعي هغه په کوم علم کې بیانېږي علم ته علم البديع وي وهذه الوجوه ما يرجع منها الى تحسين المعاني معني او دا وجوه بلغه هغه دي چې راځي کېږي د دې نه بعدي هغه خلا د معنی ته يسمى بالمحسنات المعنويه نريد محسنات معنويه وي وما يرجع منها الى تحسين اللفظ او هغه چې راځي کېږي د دې نه د لفظ خلا ته يسمى بالمحسنات اللفظيه لاندې ګوره لکه نريد محسنات لفظيه وي محسنات معنويه کم دي 24 دي نمبر 1 التوريه توریه څه ده وایي ان یذکر لفظ له معنیان چې دا لفظ ذکر شي چې هغه څه معنی وي دوه معنی یو معنی قریب یتبادر فهمه من الكلام یو قریب معنی وي چې متبادر ذهن ته دار راځي مطلب چې کله هغه ووري نو ډایرکټ ذهن ته دار راځي متبادر معنی په جلدی سره ډایرکټ ذهن ته دغه معنی راشي وبعيد ايو معنی ذهن ته بعید وي هو المراد بالافاده او دغه مراد وي د فائدې ورکولو لقرینه خفیه نقرینه خفیه جنا هغه په څه باندې ها بیا لا توریه چې دا کنده په دوه قسمه ده یو ته لګي کی توریه مجرده او ته لګي کی توریه مرشحه توریه مجرده دي ته وای چې پای کې څه دلیل هغه بعیدی معنی چې دا کنه د قریبی معنی اغستلوږي څه قرینه نه وي موجوده او تقرینه مرشحه دي ته لګي چې د بعیدی د قریبی معنی اغستلو باندې قرینه موجوده وي څه موجوده وي دا به دې کې ذکر کړی آینده په اخر سره بل کتاب وای کنه خو دا مثالونه په کې ذکر کړی دي قرینه مجرده او قرینه مرشحه دا الاولنی مثال قرینه مجرده له لیکلم دي نه هو الذي يتوفاكم المجرد هي ما لم يقرن به ملائم المعنى القريب چې معنی قریب مناسب په کې نه ذکر کړی هو الذي الله پاک ذات يتوفاكم چې پورا عقل تاسو لرا د شپې یعنی مطلب د شپې تاسو لکه وفات کې یو قسم لرا ويعلم او پیجن الله پاک ما جرحتم چې غټي تاسو دوره دي نو لفظي معنی او قریبي معنی د دې غټل لمال دي او معنی بعید چې هغه ارتکاب د ذنوب دي یعنی تاسو کم ګناونه کوي غټي نه هغه الله پاک ويعلم ما جرحتم او پیجن الله پاک هغه څه چې کوي تاسو یعنی غټي د دوره دي اراده به قوله جرحتم معناه البعيد دلګه جرحتم هغه معنی بعید مراد ده او ارتکاب الذنوب چې هغه څه ارتکاب د ګناهونو دي یعنی الله پاک سره د ګناهونو هغه ارتکاب چې تاسو کوم کوی د ورځې نو هغه الله پاک پیژني الګه پوښتنه به باندې او دلګي څخه دغه په کې څه مناسب پکې د معنا قریب نشته ده نو لہذا دې د قرینه مجرده ولا وته توریه مجرده دویم نمبر او یا سیدا حاز لطفا يا سيدا حاز لطفا له البرايا عبيد أنت الحسين ولكن جفاك فينا يزيد يا سيدا اذا من سردا اي سردارا حاز لطفا چرا یو ذکری دی راجم کړي دی ټول توفیقات د الهي له البرايا عبيد او سردار چې دا لپاره د ټول مخلوقات غلامان دي برایا د بریه جمع مخلوق دي غلامان دي
انت الحسين ولكن ويتا دنم حسين ده ولكن جفاك فينا يزيد لكن استاغا ظلمنا بمباني زياتيږي نو دلګي ايه دي يزيد خو چې تا کله وینو په ذهن کې دغه يزيد راغی يزيد ابن معاويه دا قریب معنی ده او يزيد دلګي دغه معنی نه مراده بلکې معنی بعید دي مراده چې زاد يزيد او د فعل مضارع نه د فعل مضارع زیاتیږي لکه پوه شو به باندې ها او دلګي دا قرینه چې دا مرشحه ده ځکه چې معنی قریب چې يزيد نه کم يزيد ابن معاويه غسل دا حسين په دې باندې قرینه ځکه چې حسين تا ذکر کو نو مطلب دا شو چې لکه حسين او حسين او معاويه يزيد دا يزيد نو انت الحسين انسان خو حسين ده ولكن جفاك فينا يزيد لكن استاغ ظلمنا بمن يزيد معنى يزيد القريب انه علم واذا يزيد معنى قريب قدر ابتداء علم نم ده ومعناه البعيد او معناه بعيد المقصود كم جو مقصود انه فعل مضارع من زاد سدا فعل مضارع زادنا لکه پوه شو به باندې پورا ده یاد وکړئ